الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ورنو اللہ رب العزت سے دا دنیا پیدا کری اور وہ دی دنیا کی سکرم اللہ رب العزت انسان پیدا کری نو دی حق او دی باطل معرکہ دی حق او دی باطل جنگ دی اول ورز ندار شروع دی دنیا کی اللہ رب العزت حق او باطل دوار پیدا کری کفر او اسلام اللہ رب العزت دوار پیدا کری کل سے انسانیت تغی دنیا ترا گئی کفر او اسلام مسلمان او کافر دا مشت او گریوان حق او باطل دا ہمیشہ دیوبل سر و جگڑ دی اللہ رب العزت دیغ دنیا تا یولک صدروی زرکم و بیش پیغمبران را لگل کل سوا اللہ رب العزت دیغ دنیا تا پیغمبر را ولی پیغمبر باندې بډیر کم خلق اسی ایمان بے راوڑو اتباع بی دخبل پیغمبر کولا دخبل پیغمبر خبر بے منل لیکن اکثر انسانان دعوت پیغمبر علیہ السلام یا دی وقت پیغمبر سے براتت غم مخالفین دی وقت پیغمبر سر بی جگڑی کولی دی وقت پیغمبر دی دین دی وقت پیغمبر دی مذہب او دی غد متبعین و مخالف و دی غسر بی جنگ کا او اور سر و جنگ و میدان کی با سر سرگرم تردی پوری سے اللہ رب العزت مختلف انبیاء را لگل او مختلف انبیاء و دی دنیا کی سے اللہ رب العزت را لگل دی دشمنان و بوجہ سر شہیدان سے اللہ رب العزت قرآن مجید کی فرمائی دی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٍّ ما دے ہر پیغمبر لپارا با دنیا کی دشمن گرزولے دشمن میں پیدا کرے دے ہر پیغمبر سر مخالفت انسانانو کو
دنیا کې کړی څومره پیغمبران سره راغلي الله رب العزت دغه دنیا ته رالیږلي دغو پیغمبرانو مخالفت سوی انبیاء شهیدان سوي دي تر دې پورې چې د بیت المقدس په منبر باندې انبیاء شهیدان سوي روایاتو کې راځي چې یو پیغمبر په سر به ارکې وول شو او هغه پیغمبر په دې اری په ذریعہ سره 2000 شهید پکړی روایاتو کې راځي چې یو پیغمبر او دغه پیغمبر متبعین دغه تابعدار په هغه باندې چې کوم خلکو ایمان راوړل هغه خلق او انبیاء براونی ولسو دی اوس په منځ باندې باندې یوونه هغه وکی ومن سوري واړو کې په پاتې سو انبیاء او د متبعین دي انبیاء او بدغه شهیدان نو دا سلسله الله رب العزت دی اول ورځې نه جاری ساتل او د قیامت تر ورځې پورې بجاری ځکه الله رب العزت قرآن مجید کې احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون خلق دا ګمان کوي چې دنیا کې ودی ژوندۍ تیرې او د دینه به امتحان نه اخیستل کیږي دا دنیا دار امتحان ده د هر انسان نه په دې دنیا کې امتحان اخیستل کیږي کله چې ودی امتحان کې دای کامیاب شي الله رب العزت به هر انسان ته د دنیا او د آخرت والے کامیابی ورکړي دغه دنیا کې چې کوم امتحانات الله رب العزت د انسان نه اخلي یا د مصیبت په شکل کې خوشالیانو په شکل کې یا د مختلفو نعمتو په شکل کې الله رب العزت د انسان نه امتحان اخلي او بغیر امتحان کې سړی ناکام شي دغه انسان په دنیا او آخرت کې ذلیل او خوار الله رب العزت فرمایلی چې دنیا کې به انسان نه امتحان اخیستل کیږي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا دغه خلق چې الله رب العزت باندې ایمان راوړی د لا اله الا الله ویل دا دعوت دې خبرې کې چې موږ ایمان راوړی په الله رب العزت باندې دا خلق دې خبرې ګمان کوي چې صرف د ایمان په وجه موږ الله رب العزت بری وهم لا يفتنون او دې نه به امتحان نه اخیستل کیږي الله رب العزت دې نه ورسته یو مثال ذکر کوي ولقد فتنا الذين من قبلكم اے دی ایمان خواندانو اے بخلو باندې چې تاسو دعوت ایمان کړي ولقد فتنا الذين من قبلكم د تاسو نه مخکې څو قومونه تیر شوي دي غوونه مې امتحان اخیستی دی ولا يعلمن الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين هغه خلک چې دوی په رښتیا باندې ایمان په الله رب العزت باندې راوړي نو هغه خلق او هغه خلق چې دی الله رب العزت په توحید باندې ایمان صحیح نه واکدای صحیح نه ولا پس کې زړه سره ایمان راوړی نو صرف د خلی هغه دعوی الله رب العزت فرمایي دی قوم امتیاز او هغه سره جلا کړی دی امتحان په وجه باندې ځکه عرب فرمایي عند الامتحان يكرم الرجل او يهان د امتحان په وخت کې د سړی پته لګیږي چې کوم یو سړی د امتحان په وجه سره عزیز کامیاب او کوم سړی ناکام او نامراد د امتحان په ذریعہ سره د انسان معلومات کیږي اسی خو هر انسان دعوت قوت دعوت ایمان دعوت پرهیزګاری د تقوا کوي لیکن چې کله امتحان راشي بیا تقوا پرهیزګاری للهیت د الله رب العزت په توحید باندې ایمان د الله رب العزت په دین باندې ایمان بیا د انسان معلومات د امتحان په وجه وخت کیږي نو دا امتحان دی اول ورځ چې آدم علیه السلام الله رب العزت پیدا کړی د قیامت تر ورځې پورې بدغه امتحان د حق او د باطل د معرکې شروع د قیامت تر ورځې پورې کله چې نبی علیه السلام د دنیا ته راغی نبی علیه السلام د حکم د دعوت د الہیت او د الله رب العزت طرف ته دعوت وکړ ابتدا کې د مکه مکرمه ټول خلقو د نبی علیه السلام د صداقت او د امانت گواهیان ورکول خپل باندې کفار د مکه مکرمه په دې باندې گواهی وستل چې د اکس په مکه مکرمه کې د محمد علیه السلام په نوم باندې موجود ده په دنیا کې باندې دغه د صادق د دې خو د امین بیا نستجاء الصادق الامین خپل باندې کفار د مکه د خبره کړي
لیکن کله چې دعوت دی ایمان خبره راغله الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حکم چې خپل قوم ته دعوت دی ایمان ورکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دعوت ورکړي ایمان، ټول خلک یې مخالف. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تکالیف رسول، نبی علیه الصلاۃ والسلام یې په ډبرو وستوي، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته قسمه قسمه تکالیف رسول. تکړه کافر تکړه مخالف باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه بلل کېده چې شپه ورځ به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخالفت باندې تېرول، او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته سخت تکلیف ورکړی. تر دې پورې کتابو راخیسته چې په ټولو انبیاوو کې زیات تکلیف چې خپل قوم رسولی د هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته رسولی. روایاتو کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مسجد حرام کې په لمانځه باندې ولاړ، عقبه ابن ابي معيط دا کافر نبی علیه الصلاۃ والسلام په سجده باندې پروت ته ګردګي دی، یو حیوان راخلي د نبی علیه السلام په سلیم. مختلف تکالیف، مختلف امتحانات، مختلف سازشونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابو په خلاف باندې شروع. لیکن صحابه او نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله رب العزت په دین باندې ثابت قدم. کوم حکم بس دی الله رب العزت له جانب چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ملاویده، صحابه ته نبی علیه الصلاۃ والسلام بیاناوه او په هغه باندې عمل پیراو. فور د کفارو د طاقت او د کفارو د اعداد د کثرت په نبی علیه السلام او صحابه هغه طرف ته هیڅ خوف او خطر نه کاوه چې خلک زیات دي، مخالفین زیات دي، یا مخالفینو سره طاقت زیات ده، قدرت زیات ده، مختلف ممالک دي هغو سره همکار دي. دغه طرف ته به نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه نه کتل. د الله رب العزت حکم ته به نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه منتظر چې د الله رب العزت له جانب نه کوم حکم ملاویږي فورا به عمل شروع کړي. بیا یو وخت راته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه ټول خلق مسخر او الله رب العزت دغه مکه مکرمه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه یې لمانځه ته نه کې پرېښول، نبی علیه الصلاۃ والسلام فتح کړل او صحابو ته الله رب العزت هغه د مکې مکرمې حکومت حواله کړه. ځکه د دغو خلکو په دین باندې مکمل عمل کله چې امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقې او د الله رب العزت په دین باندې عمل کړی ده، د دنیا ډیر طاقتور خلک، د دنیا ډیر قوت لرونکي خلک، د دنیا ساز و سامان لرونکي خلک الله رب العزت ورته مسخر کړي. روایاتو کې راځي کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور د خلافت روم بادشاہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته مختلف تحائف راولي قیمتي ساز و سامان لالچ ورکولو لپاره چې د دې په زړه کې به مال محبت پیدا شي چې موږ د روم بادشاہ روم او فارس سپر پاور وپیژنو. لکه نن سبا چې امریکا او برطانیه، چین او روس دغه ټول مسلمانان سپر پاور یې. په هغه وخت کې روم او فارس الله رب العزت قرآن مجید کې خپله تذکره کړې. دوه طاقتونه چې مضبوط طاقتونه د روم او د فارس. روم بادشاہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کمال راولي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دعوت دې ورکړو چې کني کې جنگ در سره وکړو یا مهلکه مخته حواله کې تاسو ولې مو د لاندې ژوندۍ تیروي جزیه په پرې کوي د تاسو د سر او د مال خطر باندې یا خو ایمان راوړي او که ایمان نه راوړي بیا به تاسو سره د جنگ اعلان کیږي. روم بادشاہ خپل یو سفیر را لګي سمال اسباب د دنیا زیب او زینت ورکړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یا مسلمانانو ته په تور اعلان مدینه منوره ته سفیر را رسید. وختره کې مدینه منوره کې چې حضرت عمر د تاسو خلیفہ د تاسو بادشاہ ماڼۍ حکم چې کې د تاسو د بادشاہ محل حکم علاقه کې مدینه منوره خلک ورته فرمایي چې موږ د بادشاہ محل نسته، د موږ بادشاہ د خلکو د بادشاہ خو د بادشاہ نه ده،
دموږ بادشاہ په بلانکي باغ کې وګوره چیرې په خټو کې لګیا دی ونې لاندې وګورو سفیر ورځي چې ګوري یو سړی دی ونې لاندې ناست او جسم باندې هغه ټاکې لګېدلې کپړې اغوستې دي او په یو ټاټ باندې پروت ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله ورغی په دې سفیر باندې باوجود د دې چې دومره ساز او سامان ورسره دومره قوت د دې مملکت د دې بادشاہي سره په هغه باندې لرزه راځي کله چې عمر رضی الله تعالی عنه باندې نظر ولګېد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دومره روب لرل باوجود د دې چې هغه کمزوري جامې په تن باندې اچولې باوجود د دې چې هغه محل د بادشاہي نه لري یو رنګ کورې لري خبر باندې دغه سفیر فرمایي سما د دنیا په بادشاہانو باندې ګرځېدلې د دنیا بادشاہانو ته زو راغلی یم لیکن داسې بادشاہ ما نه دی لیدلی داسې روحداره بادشاہ چې دومره روب لري دومره دبدبه لري دومره خوف د مخالف په زړه کې پیدا کېږي ما داسې بادشاہ بیا نه دی لیدلی دغ سفیر بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مجلس کې ناست د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې متاثره سو ایمان راوړ نو دا روح سے الله رب العزت اسلام ته د شان او شوکت ورکړو د ایمان په وجه سره نو دا د دنیوي اسباب په وجه سره نو دا د دنیوي طاقت په وجه سره نو بلکې دا د دین او د اسلام په وجه سره چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مکمل په دې باندې عمل پیراو مکمل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقې باندې روان کله چې مسلمانان په خپل دین باندې ثابت قدم ای په خپل دین باندې عمل پیرای بیا مخالفین کله تعداد پر لحاظ سره څومره زیات دي د قوت او د طاقت او د اسباب پر لحاظ سره چې څومره طاقت وي الله رب العزت د مخالفین په زړه کې روح ورځي الله رب العزت د مخالفین په زړه کې خوف او ډار ورځي بیا الله رب العزت د کم تعداد په وجه سره هغه خلق چې طاقتور خلق دي الله رب العزت د حکم او خلق ته پناس باندې ورکړي خلیفۃ المسلمین ولید ابن عبد الملک دا یو خلیفہ د مسلمانانو تیر شوی دغه په دور کې اندلس د عیسایانو حکومت په دې باندې عیسائی یو انګریزي عیسائی په دې باندې حکمران و ډېر طاقتور عرب یو انګریز ته رزیق نوم یې خد عربي مورخینو لیکلي چې دا عربي نوم دې رزیق وایي ولید ابن عبد الملک خپل یو کس لشکر سے بسالار لیکي چې ته اندلس باندې حمله وکړه اندلس فتح کړه کله چې د اندلس لپاره انتخاب دی او کس د سپاسالارو ته طارق ابن زیاد انتخاب و زره کسان یې ور سولار سو اندلس ډېر لري علاقه د په کې سمندر راځي دا غټو کشتیو کې خپل دا و زره کسان سپاره کا وایس طارق ابن زیاد روان خپل لشکر کشتیګانو کې سپاره کله چې اندلس کنارې ته ورسېد کشتیګانې وسوځه کله چې د اندلس په ځکه باندې د لشکر کول شوی طارق ابن زیاد خپل لشکر ته حکم وکړ چې ټولې کشتیګانې وسوځي خپلې بیړیو ته اور واچو لشکر پریشان سبب واپس سوړ طارق ابن زیاد ورته یای چې دا کشتۍ د دې وجه وسوځي چې د تاسو په الله رب العزت باندې ایمان مضبوط شي او د الله رب العزت د رضا لپاره وجنګیږي د سینې د تاسو په روح کې روح پیدا شي مقته دشمن ته یا هو شهادت یا تاسو ته فتح ملایي کشتۍ مله دی وجه وسوځي چې واپسی هغه تاسو امید ختم شي طارق ابن زیاد دغه کناره چې کوم سمندر موجود و بغیر د جنگ نه فتح الترزی عیسائی بادشاہ خبر سبو اندلس چې طارق ابن زیاد سره وزره لشکره را روان د خپل یو جنرال تدبیر په نامه باندې ولې چې ډېر زره فوجیان یې
سره د ساز و سامان هر قسمه آسان هر قسمه طاقت رزي تدبیر د میلاو طارق ابن زیاد مخ راضی دواړه په یو میدان کې جنگیږي لیکن تدبیر بار بار شکست واپس روان د تدبیر اسلام د لشکر غالب کیږي همیشه په هر جنگ سو وخت وروسته تدبیر خپل بادشاہ رزیق ته خط ولیکه سه بادشاہ دې خلکو سره سره سمجھي درې ما ته معلومات نه کیږي چې دا د اسمان نه راکته کیږي لمزه کې نه راوتلې له کوم طرف نه راغلي دماغ جنگ له خلکو سره ناممکن د خپل باندې سره لشکر راسل دي خلکو سره وچنګي رزیق او یازر فوجان لزان سره مرګري کړل ډیر سره کسان په میدان کې موجود دي یو لک کسان د حضرت طارق ابن زیاد رحمه الله مختارازی دلته مسلمانانو خلیفہ بن سره کسان نور ورولې 2000 کسان مسلمانان فوجان بل طرف ته یو لک کسان عیسایان لیکن کله چې رزیق د حضرت طارق ابن زیاد رحمه الله سره جنگیز سو ورځې جنگ نه وروسته رزیق په خپل باندې مردار سبا میدان کافی تعداد فوجان یې قتل شول اندلس حضرت طارق ابن زیاد فتح وجد اولا چې الله رب العزت دین د دې په زندګیانو کې عملو ځکه الله رب العزت فرمایي کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله څومره خلک الله رب العزت فرمایي څومره ډیر واري ما ډیر کم لشکر په ډیر لوی لشکر باندې فاتح کړی د کامیابی مو ورکړي او دغه فتح او کامرانی او دغه نصر دغه د الله رب العزت له جانب نه او دغه فتح او نصر چې الله رب العزت انسان ته ورکړي واحد د ایمان په وجه سره د ایمانی طاقت په وجه سره کچری ایمان او ایمانی طاقت او اعمال نیک اعمال د انسان په ژوندۍ کې کمی بیا الله رب العزت خپل امداد ته لري کوي بیا الله رب العزت امداد د انسان سره نه دی د خلکو سره لکه نن سبا چې مسلمانان سره د ذلت باندې سره د يهود او د نصاراو شکار سره د يهود او د نصاراو د لاس هغه لاسپوسي ګرځېدلې چې په کوم ملک يهود او نصارا دي او اسلامي حکومت یا اسلامي حکمرانانو لپاره د کوم شي اراده ولري په ورځ باندې کار کوي ځکه مسلمانانو خپل دین باندې عمل نشته خپل قرآن باندې منګولې نه دي لګولې کله چې قرآن باندې مسلمانانو منګولې لګولې عمل پیراو به بیا دغه خلک باوجود د دومره طاقت نه د اسلامي حکمرانانو ماته د ژوندۍ تیرول یو خبره وسه د عیسایانو د يهوديانو د خلې نه وتل د اسلامي حکومت نه مخترع کړ چې دا کار وکم او کنه وکم دغه نه باوجود د هغه کار نه ځای کول ځکه الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين کچېره په تاسو کې رښتیا ایمان موجود دی اے خلکو چې تاسو دعوی د ایمان لرئ کله رښتیا په تاسو کې ایمان موجود دی ولا تهنوا ولا تحزنوا د تاسو باندې اهانت کیږي نو ذلیل کیږي نو رسوا کیږي ولا تحزنوا نو په تاسو باندې خفقان نو د مرګ نه ډارې نو په تاسو باندې دنیا ذلت او د ذلیل خلکو حکمرانی راځي بلکې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم اے ایمان والو کچېره تاسو دې الله رب العزت دې نصرت وکړي دې الله رب العزت په دین باندې روان شواسته الله رب العزت باندې تاسو دې امداد نن دې مسلمانانو امداد الله رب العزت ولې نه ولې مسلمانان په هر چوک هر چوراهي باندې مسلمان ذلیل او مسلمان قتل کیږي شهید کیږي وجدار چې مسلمان په خپل دین باندې عمل نشته دې الله رب العزت امداد څخه دې ورته سو الله رب العزت دې مسلمان سره وعده دې امداد کړي چې دې الله رب العزت په دین باندې عمل وکړي دې الله رب العزت دین تر غاړه کې کله چې انسانيت مسلمانانو دې الله رب العزت په دین باندې عمل وکړي ټول دنیا دې مسلمانانو محکوم ول ټول دنیا دې مسلمانانو دې حکومت ما تحت زندگی تیرول
نو الله رب العزت سی وعده کړی د مسلمانانو سره د ایمان په وجه سره کړی. اسی انسان سره دی الله رب العزت وعده نه ده. کله چې انسان دی الله رب العزت په دین باندې عمل کوي بیا به هغه انسان سره الله رب العزت امداد. کوم انسان سے خپل پکه ژوندۍ تیرای بیا الله رب العزت هغه انسان خپل ځان او حواله کې خپل کار خپل بیا دی الله رب العزت امداد نه دی. کوم انسان سره چې الله رب العزت امداد نه هغه همیشه ناکام. کوم انسان سره چې الله رب العزت امداد شامل حال شو هغه ډیر کمی قوت نه لري، هغه ډیر کمزوري لباس والی، کمزوري اسلحه والی، کمزوري ملکی الله رب العزت یو خلق ته طاقت په دنیا ورکړي. د موږ او تاسو د ان قریبه زمانه کې په دې لاندې وخت یو ورکه ټولې سره یو منصصر یو ملکو باندې حاکم او ذلت سره ذلیل کړ الله رب العزت د دین په وجه سره. نن دا عربي مملکتونه ولې ذلیل او خوار، ولې فلسطین دومره لوی عربي مملکتونه باوجود د دې نه د اسرائیل په کم تعداد کې وصول لکه کسان لیکن ټول فلسطینیان ذلیل کړي او تکلیفونه ورته رسېږي. وجه دا ده چې د دې سره د مال محبت پیدا شوی د عربو سره. هغه عربي مملکتونه چار چاپیره په فلسطین باندې څومره ملکونه بدل دي ټول عربیان، که لیبیا ده، شام ده، عرب دي، که عراق ده، نور پلوره بدل ټول عرب به بدل دي. لیکن په منځ کې یو څو کسان اسرائیلیان یهودو غورځولي دي دغو د وجه نه د ذلت او رسوایي والا زندگی تیروي. همیشه مسلمانان شهیدان کیږي. وجه دا ده چې خلکو په دین باندې عمل پرېږدي، د نبي علیه الصلاة والسلام فرامین یې پرېږدي. نو الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے دی ایمان والو خلکو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. تاسې یهود او نصارا په ملګرتیا سره مه نیسئ. دغه یهود او نصارا د تاسې ملګري نشي ګرځېدلی، دغه په خپل منځ کې یو بل سره ملګري دي. ومن یتولهم او که په تاسې کې یو سړی د دوی سره اشنایي کې ملګرتیا کې محبت کې دغه انسان که ځان ته مسلمان یایي فهو منهم نو دغه انسان له دوی نه. ان الله لا يهدي القوم الظالمين او الله رب العزت ظالمان خلقو ته هدایت دې کې لارې نه کوي. کوم خلق چې ظلم کوي، کوم خلق چې بے ګناه خلق شهیدان کوي، قتل کوي، الله رب العزت یو خلقو ته هدایت الله رب العزت یو خلقو ته هدایت نه کوي. بل آیت کې الله رب العزت فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. مسلمان خو نن سبا کوشش کوي چې موږ يهود او نصارا او تقریب سو محبت هم پیدا مال تیر وګړو. الله رب العزت فرمایي لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يهود او نصارا باندې مسلمانانو طریقه وخت پورې راځي نه چې تر څو پورې د يهودیت او نصرانیت قبول کړي. دا د الله رب العزت اټل فیصله ده. دا د ما او د تا د ذهن او د خپل عقل مطابق فیصله نه ده. دا الله رب العزت 1400 کاله مخکې دغه قرآن مجید کې دغه آیاتونه را نازل کړي چې یهود او نصارا د مسلمان ملګری نشي کېدلی. بل آیت کې الله رب العزت فرمایي چې په دنیا کې د مسلمانانو سخت دشمن چې د یهود او نصارا هغه وروسته بیا مشرکان سخت دشمن د اسلام چې د یهودیان. باید مسلمانان خپل دشمنان د خپل د دین دشمنان د الله رب العزت دشمنان وپېژني او د هغو نه نفرت اختیار. نو محترم ورونو نن سبا چې په دنیا کې څومره بربریت شروع کړی د یهودو او نصاراو دا د مسلمانانو د ایمان د کمزوري علامه او دغه یوه علامه د قیامت د قرب او دغه یوه علامه د دنیا د نقشې د بدلېدا. الله رب العزت ظلم ته زیات وجود نه ورکوي. ظالم به راشي خو الله رب العزت د دې نه سخت ظالمان په دنیا راوستي. الله رب العزت یقدم دی غوا مخ اړولی د الله رب العزت د عادلان راوستي. دنیا بدلیدونکې ده عن قریب د دنیا نظام بدلیږي. باید د موږ او د تاسې ایمان مضبوط داسې نه وي چې په کومه خوا اوبه ویږي او بس په هغه خوا پسې روان وي. که ایمانداره راغی ورسره ایماندار وي، که به ایمانه راغی ورسره به ایمان. د نفاق والا زندګي تېره نه نبي علیه الصلاة والسلام حدیث شریف د اخري زمانه کې به یو وخت راځي دوه ډلې به د قیامت قریب. نبي علیه السلام فرمایي یوه ډله به د ایمان دیوال، یوه ډله به د کفار.
د دې نه علاوه کومه ډله نه چې په منځ کې وایي چې موږ ایمان کې نو کفر هغه خلک چې د کفر سره یا د کافرانو سره محبت لري په زړه کې نفاق ده هغه په ډله کې چې کوم ډله د کفار او د مشرکین او هغه خلک چې خالص مؤمنان عقیده یې صحیح ده او الله رب العزت باندې ایمان ده د ایمان درد دې په زړه کې ده هغه په ډله کې چې کوم خلک د ایمان والا نو محترم باید هر مسلمان د خپل ایمان مضبوطی په سر کې پیدا کړي خپل ایمان طاقت په سر کې پیدا کړي چې کله د مسلمانانو په سر کې د ایمان قدرت پیدا شي د ایمان طاقت پیدا شي ایمان مضبوط شي بیا د دنیا د طاقتونو د دنیا د اسبابونو د انسان په سر کې خوف نه شي الله رب العزت نه وړاندې الله رب العزت یا ورماته او بیا تاسو ټول ته د خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله